أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سلور پنځوستم نمبر آیات د سورة انعام وم سفاره ده. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ کلا چراشی تاتا پیغمبران هاغا کسان یؤمنونا چی ایمان راوڑی بی آیاتنا فایتنو زمون باندی فقل تورت اوہ پیغمبرا سلام علیکم سلامتیا دیوی پتاسو باندی کتبا مقرر کرے دے ربکم رفتاسو علی نفسه الرحمتا پزان خپل باندی رحم کول انه یقینا شان دادے من عاملا چاچے عملو کو منکم ستاسنا سوءا بد بجہالتن پنا پوہی کی بجہالتن پا بے خبری کی ثم تابا بیائی توبو وستا من بعده ورستو ددینا واسلحا وسلائی دا عمل وکڑا فانہو پس یقنن دا اللہ غفور الرحیم بخنا کون کے دے مہربان. آیات مبارکہ مفسرین کرام ذکر کئی چې د آیات مبارکه دو مطلب دي. مختصر شانته الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا فرمای پیغمبر کله چې مؤمنان ستا خوا ته راشي هغه مؤمنان چې زمون په آیاتونو باندې ایمان لري نو تا غوی ته سلام وکا السلام علیکم د سلام کلمه ورته وغورځوه ځکه چې الله په خپل ځان باندې رحم کول فرض کړی دي. نو چا چې په ناپوهۍ کې په بې خبرۍ او غفلت کې یو ګناه وکړو د هغې نه وروسته یې توبه وویسته بیا یې د خپل عمل اصلاح وکړه نو الله به درته بخښنه نصیب کړي. نو مفسرین د دې آیات دو مطلب ذکر کوي. یا خو دا عام حکم دی عام مومنانو ته اشاره ده یا د تیر سبق سره لګیدل ربط د دې دا دی چې د مکې رئیسان او سرداران راغلل د ابي طالب په ذریعہ باندې دا مطالبه وکړه وی مونږ به د محمد علیه السلام خبرې ته غوږ کیدو خو چونکې مونږ غټان سرداران یو او د ده سره په څنګ کې ناس خلک دا کمزوري مرتبه والا زمون غلامان دادي لہذا مونږ ته د دیو سره په ناسته باندې ځان خنخ کاری نو که تاسو مهرباني وکړئ دیو څه ساعت دپاره وباسئ نو په دې مجلس کې به مونږ کینو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی وی د الله رسوله که دیو ستا خبرې ته غوږ دی نو په دې کې څه حرج دی مونږ به دا طالبان د دې ځای نه لر کړو څه وخت به وله چوټي ورکړو. نو په دې کې الله تبارک وتعالی د آیاتونه مبارکه را نازل کړل چې که داسې کسان چې هغه د پیغمبر علیه السلام ته په هغه باندې ایمان راوړي دارنګې د الله په آیاتونو ایمان راوړي د دیو دپاره د غټانو دپاره دا کمزوري او کلک مسلمانان تا د دې مجلس نه لر کړل دغه وخت په ته ډېر بې انصافی. ولې د غټانو دپاره کمزوري د مجلس نه لر کې دیو به یې مني او یا به یې نه مني
دا کمزوری خدای خو د مخکې نه مني. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او د هغې صفې د هغې طلباو نه یې معافي غوښته، وی ما ستاسو په حق کې داسې خبره کړې ده چې دیو به څه وخت دپاره لر کوزه چې دیو خبره واوري. نو هغه ورته ویې زموږ وروره موږ ته معاف کړی. الله ستا په باره کې په قرآن کې ووی چې ما په خپل ځان باندې رحم کول مقرر کړي دي، نو ته الله معاف کړی د موږ په تا باندې هېڅ نشته. نو دا آیات مبارکه وایي دا د فاروق اعظم په باره کې نازل شوی دی. دویم مطلب دا دی چې دا عام حکم دی. پیغمبر صلوات والسلام ته فرمایي نیکان مسلمانان چې ستا مجلس ته راشي نو هغوی ته سلام کوه، د هغوی احترام لازم کوه، ځکه دا دین طرف ته راځي، ځکه ستا رب په ځان باندې رحم کول مقرر کړي دي. نو دویم نمبر د آیات مبارکه کې وایي د الله د رحمت ذکر وشو. الله په خپل ځان باندې رحم کول فرض کړي دي چې زه به په خپلو بندګانو باندې رحم کوم. نو د الله د رحمت نه ناامیده کېدل د قرآن نه ثابت دي چې کفر دی. یو سړی د الله د رحمت نه ناامیده کېږي دی په دې کافر کېږي. سورت یوسف کې الله تعالی فرمایي چې کله د یعقوب علیه السلام بچي د خپل ورور په تلاش کې لاړل، نو هغه یعقوب علیه السلام بچو ته څه وایي؟ وایي یا بنی ای بچوړو لا تقنطوا من رحمت الله. ګوره د الله د رحمت نه ناامیده نه شئ. وایي د الله د رحمت نه نه ناامیده کېږي مګر قوم کافران. نو کافر د الله د رحمت نه ناامیده دی. مسلمان ته ما ته او تا ته هر چا ته وایي په هیڅ حال به د الله د رحمت نه ناامیده کېږي نه. الله تعالی د خپل نیک بنده د بخښنې دپاره بانې غواړي. خو یو انسان په زړه کې د الله توبه وباسي، الله ته رجوع وکړي. پیغمبر زمان نیکانو مسلمانانو بندګانو ته ووایه لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده نه شئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمام گناهونه معاف کوي. ولې؟ انه هو الغفور الرحیم، الله بخښنه کوونکی مهربان دی. نو بل طرف ته د مسلم حدیث ته ابو هریره رضی الله تعالی عنہ راوی دی، وی الله تبارک وتعالی چې تمام مخلوقات پیدا کړل نو دیو له تقدیر ولیکو. چې کله دیو له تقدیر مقرر کو نو فعرش معلا کې یو کتاب دی چې په هغې کې الله د ځان سره ولیکل ان رحمتي سبقت علی الغضب، چې زما رحمت زما په غضب او غصې باندې سیوا دی. نو الله په ځان باندې په خپل مخلوقاتو باندې رحم کول لازم کړي دي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله تعالی د رحمت سل حصې دي، 99 حصې رحمت الله د ځان سره ساتلی دی، یو حصې په دې ټول مخلوقاتو باندې تقسیم کړی دی. نو د الله د رحمت اندازه ولګوئ. زناور په خپل بچي څونه مهربان دی، نو مور په خپل بچي څونه مهربانه ده. زندسرو حشرات ته وګورئ، انسانانو ته وګورئ، زناورو ته وګورئ، په دې کې څومره رحم دی. دا د الله یو حصه ده، 99 حصې ځان سره ساتلی دی. نو چې کله ورځ د قیامت شي الله به دا 99 حصې د رحمت را برسېره کوي او په دې خپلو جنتیانو بندګانو به یې ور وشیندي. سبحان الله، هغه به څه حالات وي. نو د دې وجې نه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، مقرر کړی دی الله په خپل ځان باندې رحمت کول. د رحمت دپاره الله دلته کې د رب ټکی ذکر کو. رب تربیت کوونکي ته ویلی کېږي، او څوک چې تربیت کې هغه په خپل تربیت کړلی شوي باندې چېرته هم ظلم نه کوي. مور ولګي خپل بچی پر تکالیف او په مصیبتونو باندې رالوی کی، نو د دې بچی تکلیف ته د مور نه شي ټینګېدی. ولې؟ د مور له تربیت کړی. نو وی رب په خپل مربوب چېرته کې ضایع کوي نه. نو الله ستا رب دی، چېرته دا مه وایه چې الله به ما ضایع کړي، ما سره به ظلم وکړي. ځکه چې څوک د چا تربیت وکړي چېرته ضایع کوي نه. نو الله ستاسو تربیت کړی دی، تاسو به الله خرابوي نه. مطلب دی د الله د رحمت نه امیده کېږئ مو. انه من عمل منکم، یقینا شاندار دی چا چې عمل وکړو ستاسو نه، منکم ستاسو نه، سوءا بد، بجهالت په بې خبرۍ کې، ثم تاب بیا یې توبه وویسته من بعده وروستو د دې نه، واصلح اصلاح یې د عمل وکړه. نو د الله رحمت به هله راځي چې انسان الله ته رجوع وکړي،
انه من عامل منکم سوءا. نو قرآن سورۃ طه 82 نمبر کې الله فرمای وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. زه بخون کې يم هغه چاته چې توبه وباسي، نیک عملو کې او د خپل عمل اصلاح وکي. نو د توبې د پاره علماء کرام ذکر کوي 100 شرایط دي. 3 شرایط دي. یو انسان توبه وباسي نو په جبه به اقرار کوي الله زما توبه ده. نو توبه ویل کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای التوبه الندم، توبه خپېمانتیا ته ویل کېږي. ته به په خپل ګناه باندې خپېمانه چې او دا زمانه زیاتې شوې ده نو دې ته توبه وي. نو په جبه به اقرار کوي الله زما توبه ده. دویم نمبر آینده د فاره به د نه کولو کلکه اراده کوي چې آینده لپاره به داسې ګناه زه نه کوم. او دریم نمبر د توبې شرط دا دی چې توبه قبلیږي. د توبې شرط دا دی چې کوم ګناه ته مخکې کړی د هغې اصلاح به کوي. که د چا حق دی ضایع کړی نو د هغې حق ازاله به کوي. یو سړي نه د ځمکه اخیستې ده، مال دې ته اخیستی ده، اوس وی الله زما توبه ده او په هغې باندې مزې کوي نو دا توبه دې نه قبلیږي، دا به واپس کوي نالو. نو دریم نمبر اصلاح د عمل کې دا خبره ده چې کوم نقصان تا کړی وی، کوم حق دې ضایع کړی د هغې ازاله به کوي، حق به حقدار ته رسې. نو دا د توبې 3 شرایط شو. ثم تاب، بیا توبه وباسي من بعده وروستو د دې نه